انتہائی معزز قابل احترام خواتین و حضرات، معشومانو، ٹیچرز، سول سوسائٹی، پارٹنر ادارے چې کوم دي ټول ته په جمع السلام علیکم. نن ورځ چې کوم مقصد دپاره منځلې کېږي د هغې مقصد او د هغې تاریخ بیک ګراؤنډ چې کوم دی شعیب صاحب بیان کړو. خو زما خیال دا دی چې ټول د دې خبرې نه خبر دي چې نن ورځ د مانځلو مقصد څه دی. موږ به بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان د دریو نقطو نه به موږ سوچ کوو چې معاشره څنګه روانه ده. موږ به دا ګورو چې که یو طرف ته بې پناه ګیلې زموږ ماشومانو چې تقریرونه وکړل میکسیمم کې ګیلې وې، خو موږ به دې ته سوچ کوو چې کومه خبره زموږ هایلایټ کېږي او کومه خبره زموږ پټه ساتلې کېږي. دا دواړه خبرو ته به سوچ کوو. پاکستانی معاشره دې کې به بګاړم ډېر وي، خو که تاسو وګورئ چې کله یو منظم تحریک د څه خلاف چلیږي، منظم تحریک، نو هغه ته ویلی شي یا یو د بحیثیت معاشره مونږ د ماشوم یا د زنانه خلاف یو، هغه ته بیا ویلی شي چې پاکستانی معاشره چې کوم دی دا ظالمه معاشره ده. مونږ به دا سوچ کوو چې ښځې ته، زنانه ته پاکستانی معاشره، پاکستانی قوانین، اسلامی قوانین کم حقوق ورکوي. اوس که زمونږ په رویو کې سختوالی دی، نو آیا په دې سوچ وکړئ چې دا صرف د زنانه دپاره دی؟ نن چې کوم کار وشو، ډېر زمونږ ملګرو، زه بالکل په هغې باندې ډېر انتهایي د افسوس او دا د دې خبرې زه دا وایم چې د دې په دنیا په یوه معاشره کې او په یو مذهب کې او په یو قانون کې دا داسې چې کوم دی څوک به ښه نه وي بلکې بده به همیشه وي. خو همدا کار په دې معاشره کې ماشومان او هلکانو سره هم کېږي. د هغې وجه زموږ رویو کې هغه بګاړ دی. موږ د اسلام نه ناخبره یو، موږ د پښتو د روایاتو نه ناخبره یو. د پښتو روایات زنانو ته ډېر لوی عزت ورکوي. زما مذهب زنانو ته هغه حقوق ورکړي دي. تاسو سوچ وکړئ چې د پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم د راتلو نه مخکې چې کله د جهالت دور، هغه دور کې هغه ټولو ته پته ده چې کله به ماشومان پیدا کېدې هغه به یې جمدې په ځمکه کې ښخولې. بلکې هغه وخت یو بحث دا و چې یاره زنانو ته بحیثیت انسان قتل پکار هم دی او که نه. الله تعالی انسان پیدا کړی دی، زنانو نارینه خبره نه ده. که ښه څوک کوي، که نیک کار کوي، هغه ته به الله صله ورکوي، که بد کوي هغه ته به سزا ورکوي. اوس دغه صله او دغه سزا دا د ښځو او سړو دپاره بلکل یوه ده. مطلب څه؟ الله تعالی ایکول پیدا کړي دي، الله تعالی مساوي حقوق ورکړي. بیا په دغه حقوق کې زه دا چې کوم تاریخ لیدلی آرټ چې کوم نن د ورځې د حوالې سره دی، تاسو سوچ وکړئ چې د ډېر جدوجهد نه بعد هغه د مغرب خواتینو خپل حق خو واخیسته، خو تاسو په دې سوچ وکړئ چې څومره په هغې کې بیلا تپي وکړو. هغې خلکو ته چې کوم زمونږ کلکټیو خانداني نظام دی هغه هغې ته میسر نه دی، او هغه دومره خطرناک دی چې د هغې هغه چې کوم نسواني وقار دی هغه هم پکې ختم شوی دی. په مغرب کې چې کوم دی زنانه ایز اے شو پیس چې کوم دی دغه کېږي، پریزنټ کېږي. زما په معاشره کې دا زنانه ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت دی. اوس که کوم خلک د زنانو د حقوقو خیال نه ساتي، که هغه پښتون دی، که هغه پنجابي دی، که هغه بلوچ دی، که هغه سندھی دی، د پاکستان د هرې طبقې سره د هغه تعلق ساتي، نو هغه له نه د پاکستان معاشره د عزت د اجازت ورکوي، نه ول د پاکستان قانون ته اجازت ورکوي، او نه ول اسلامي قوانین ته اجازت ورکوي.
دا د هغه ذهني چې کوم کیفیت دی د هغه رویه د هغه په خپله بحیثیت انسان هغه دغه دی هغه کې فرق دی. زه د دې ټولې خبرې زما مقصد دا دی چې پاکستاني معاشره کې بګاړ شته، د دې نه هېڅ انکار نشته، د دې نه هېڅ انکار نشته چې پاکستاني معاشره کې چې کوم دی داسې خلک شته، په پښتون معاشره کې داسې خلک شته چې هغه به په بد نظر ګوري، خو په حیثیت قوم چې کوم دی، په حیثیت قوم مجموعي زنانو ته چې کوم قدر او کوم قیمت او کوم رائټس مسلم یعنی مسلمان معاشرې او پاکستانی معاشرې او پښتون معاشرې ورکړي دي، دا د دنیا په قومونو کې ډېر کم دي. زما په خواست دا وي چې کله الله تعالی چې کله لور وي هغې ته د رحمت ویلي دي او هغه د مور پلار دپاره د جنت دروازه کولاوي. چې کله هغه پارټنر شي، چې کله ښځه شي، بیوي شي، نو هغه د خاوند دین مکملوي. دا زما مذهب وایي، دا زه رضانه نه وایم. او کله چې هغه مور شي نو بیا جنت د هغې د خپو لاندې شي. اوس زه د پښتون هغه معاشرې ته، د پاکستاني هغه معاشرې ته چې هغه په خپل ذات کې به حیثیت معاشره نه، په خپل ذات کې د دې اصولو خلاف ورزي کوي، نو هغه د پاکستان د قوانینو خلاف ورزي کوي. ټول نه غټه خبره ده چې هغه د خپل مذهب د اسلام خلاف ورزي کوي. په دې ټولو خبرو باندې به موږ سوچ کوو. بیا به میډیا زموږ ملګري ناست دي چې کوم قوانین پاکستان کې سخت ترین قوانین جوړ شو چې د زنانو حقوق چې کوم دی هغه پامال نشي، هغه هایلایټ کړي. چې کوم عزت زما معاشره خواتین له ورکوي هغه هایلایټ کړي. هغه خبره نه هایلایټ کړي چې کوم زما په کړنو بابالی کې په یو ګوټ کې چې کوم دی د هغه د خپل ذاتي چې کوم په هغه کې بد دغه دی صفت دی، د هغې په وجې یو زنانه ته په غلط نظر وکتلی شي او مونږ راوالو او هغې سره د پاکستان یا د پښتون معاشره یو ځای کو مونږ وایي پاکستان کې خواتین سره دا کار کېږي. دا د نه هایلایټ دی، دا د هایلایټ دی. نن زما د پښتو په معاشره کې مونږ خو دعوت ورکوو، نن خو نن چې کوم دی حکومت پاکستان او دا د حکومت پاکستان ذمہ داري هم ده چې کله ستا پاکستان آبادی چې کوم دی ما خیال دا دی چې فیمیل آبادي دا د میل نه سیوا ده. نو که څوک وایي چې د پاکستان له ترقي ورکوم او زنانه چې کوم دی هغه یو سایډ ته کوم، نو دا پاکستان به ترقي وکړي؟ چېرته به ونه کړي. خو بیا تاسو وګورئ نن چې ماشومانو کوم ټیبلو پیش کړه، هغه یو ډېر ښه بهترین دا وه چې په هغې کې د آرمي ریپرزنټیشن و، په هغې کې د نیوي ریپرزنټیشن و، په هغې کې د ایر فورس، په هغې کې د فورسز، د پولیس، د ډاکټرز، د هغه کسانو زه د هغې چې کوم دی زه سلوټ پیش کوم چې دا کوڅه په کوڅه ګرځي او پولیو ډراپس چې کوم دی ماشومانو ته چې سخترینه ډیوټي کوي، پرې ته زه سلام پیش کوم. خو نن هغه دلته چې کوم پیش شو دا د پاکستاني معاشرې عکاسي وه. نن ستا په آرمي کې آفیسرز موجود دي، فیمیل آفیسرز موجود دي. نن ستا په ډاکټرز چې کوم دی میکسیمم فیمیل دي، نرسز میکسیمم فیمیل دي. تاسو وګورئ په هر ډپارټمنټ کې خواتین چې کوم دی دا زما په خیال چې کوم دی مخکې دي. نن د سپریم کورټ جسټس چې کوم دی فیمیل ده. او بیا په اسلامي ملکونو کې پاکستان واحد ملک دی چې په دې کې لومبنی مسلمان وزیر اعظم چې کوم دی تېره شوې ده. ستاسو په خپل چاسده باندې نظر واچوئ. بیگم نصیر مودي خان د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، خو هغې یو لوی جدوجهد کړی دی د جمهوریت لپاره. موږ اوس هم دا خبره کوو چې څنګه تاسو ماشاءالله چې څنګه تاسو میډیکل لاین ته ځئ او هلته تاسو چې کوم دی د میل نه ښه پرفارمنس ورکوئ، ډاکټرز میکسیمم جوړېږي، دغه شان ټیچرز، دغه شان لیکچررز چې څومره هر دغه دي. داسې زه تاسو ته دا دعوت در کوم چې تاسو راشئ پالیټکس ته. پالیټکس چې کوم دی تاسو ته ویلکم کوي. ګوره
زمونږ په اسمبلو کې د خواتین مخصوص نشستونه دي، د بل چا لپاره مخصوص نشست نشته. په جنرال سیټ باندې هر زنانه او نارینه حق دی چې هغه ودرېږي، خو په هغې باندې د نارینه حق نشته، هغه صرف او صرف د فیمیل لپاره دی. دغه شان 5% فیمیل به مونږ په هر صورت کې چې کوم دی اسمبلی کې د هغې د په ټکټ ورکوو، هغه به الیکشن لړاوئ جنرال لږ باندې. پاکستاني قوانین خراب نه دي، پاکستاني معاشره خراب نه ده. بیا زما اسلام زما مذهب چې کوم حقوق او کوم رایټس خواتین ته ورکړي دي، دنیا یو مذهب نه دی ورکړی، صرف او صرف که بېګار دی زموږ خپل ذهن کې دی. هغه انفرادي کس څوک چې دا سوچ کوي چې خواتین چې کوم دی هغه ورته په بد نظر ګوري، دا د هغه انفرادي غلط سوچ دی. انشاءالله یقینا چې داسې قسمه چې کوم نن دا تقریب دی یا داسې قسمه دا د اویرنس لپاره دی چې خلک خبر شي. نن چې کوم زنانو د هغې ورځ ده چې کوم سړي ناست دي هغه دې سپورټ کې راغلي دي او هغه دا تسلیموي چې زنانو حق چې کوم دی دا ورکول دي په هر صورت کې. اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي هغه ورکول پکار دي په هر صورت کې. داسې اویرنس پروګرامز او داسې سیشنز چې کله چلیږي په هغې کې دا ضروري ده چې مونږ خلک خبر کړو چې مقصد څه دی، او تاسو هم چې کله کورونو ته راشئ نو په دې خبره باندې به سوچ کوئ چې د زنانو حق چې کوم لومبنی حق چې کوم اسلام ورکړی دی به سټډي کوو، دویم چې کوم پاکستاني معاشرې ورکړی دی، بیا چې کوم پاکستاني قوانین ورکړی دی اب ګورو او بیا به خپل حق دپاره چې کوم دی جنګېږو. زمونږ ګورې دا یو خبره ده چې صرف زنانه نه دي، میکسیمم نارینه داسې چې هغه د خپل حق نه دي خبر. اویرنس ډېر زیات ضروري دی، معاشرې کې اویرنس ډېر زیات ضروري دی. ستاسو ډېر ټایم نه علم، ډېره مهرباني. په اخره کې بیا د شعیب صاحب د هغې د ټول چې کوم ډپارټمنټ دی چې کوم زموږ پارټنرز دي، مهامخ عورت فاؤنډیشن، جذبه اور ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کینیڈا، د دې چې کوم دی مشکور یم چې په دې کې دوی تعاون کړی دی په دې پروګرام کې، او یقینا چې د دې سره به په معاشره کې یو اویرنس ور شوي وي. یقینا چې موږ به څه زده کړه کړې وي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی د 400 او د پښتونخوا او د پوره پاکستان خواتین چې کوم دي دا به د دې ملک د ترقۍ دپاره د سړو سره شانه به شانه خپل محنت او خپل عزم سره به روزي او دا ملک به د ترقۍ په لاره باندې اچي. په دې ملک د خواتینو په اسلامي معاشره کې که تاریخ اسلامي وګورئ نو حضرت عائشہ چې کوم دی دا یو مشهور شخصیت دی او د اسلام دپاره او د معاشرې دپاره یو ډېر لوی کار کړی دی. دغه شان که پاکستاني معاشره وګورئ نو فاطمه جانا چې کوم دی دا یو داسې شخصیت دی چې د خپل ورور سره شانه به شانه ولاړه وه د پاکستان په ازادۍ کې هغې خپل بھرپور کردار ادا کړی دی. او د هغې نه بعد داسې ډېر خواتین راغلي دي، رانا لیاقت علي خان او داسې ډېر خواتین دي او موجوده چې کوم تیره شوه د وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بھټو، دا چې کوم دی دا خلک دي چې کوم پاکستاني معاشره کې خپل کردار ادا کړی دی. انشاءالله یقینا چې د 400 خواتین به خپل کردار د دې ملک په ترقۍ کې خپل حصه واچوي. مهرباني خوشحاله